په معاشره کې هغه انسان لټو چې هغه سترګې د بې حیايۍ نه شلېدلي، هغه سړی خپل مشر جوړو، هغه سړی د ګیټ چوکیدار جوړو، هغه سړی په دکان باندې شاګرد جوړو چې هغه سترګې د حیا نه شلېدلي، هغه کې حیا نه وي، بې حیایۍ سره زندګي تېروي. نن موږ هغسې کس لټو او دغه کس چې بې حیایي دا د خلقو په نظر کې اوچت وي، دا ډېر نیک سړی دی، دا ښه سړی دی، دا ځوان، دا ډېر تکړه هلک دی. او کم انسان چې په حیا سره زندګي تېروي، 5 وخته مونځ ګزاروي، د مور او پلار د معاشرې په آدابو او په اصولو پوهېږي، هغه سړی څوک شاګرد نه جوړوي، هغه سړی څوک چوکیدار نه جوړوي چې مسلمان نه تپوس وکړي ولې وروره، وی ځکه وی دا د معاشرې په اصولو نه پوهېږي.